نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. زمانگا مسجد تنن ملمانه راغلی دي ټول نوړاندې د دې شکریا ادا کوم چې زمونږ د مجلس ته راغلل. موږ د دې پراتلو باندې یقینا ډېر خوشاله شو. علماء کرام دي علمی مسله د هغې دپاره یو بانه جوړه شو، ملاقات زمونږ د هغې د وجې نه وشو. الله پاک دې ته اجر ورکړي چې هغه ملاقات کې موږ ته حصه راکړه. مفتی صاحب محترم سره زمونږ سبق نه خبره شوه په مسله د اعاده روح باندې. یو کلیپ دوی کړو او یو کلیپ د هغې نه وروسته بیا موږ وکړو. هغې نه بعد مفتی صاحب محترم وینا مطابق چې ما ملګرو ته چې کلیپونه بس مه کوئ او د دې دپاره په مجلس وکړو. هغې مناسبت سره دویم حاضر شوي دي، موږ ورته هرکلی وایو. نن مې انشاءالله په مسله د اعاده روح باندې د مناظرې انعقاد کو. دا مسله به دلایلو سره واضحه کو چې آیا دې مسله کې کم جانب حق طرف ته دي. په دغه بنا باندې موږ هم حاضر شو. مفتی صاحب محترم ته باقاعده زه دعوت ورکوم چې دې مجلس کې به لکه څنګه چې مفتی صاحب محترم ویلم دي چې د مناظرې انعقاد به پکې کېږي، ورځ به لیکو، ټیم به لیکو، ځای تعیین به کوو، د هغې نه بعد به د افرادو تعیین وي، کم شرایط وي او د هغې سره سره لکه مثال د موضوع تعیین به کېږي. نور مناظرات دعوا جواب دعوا او مناظره دا به ټول په یو مجلس کې کېږي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن. زما عزتمندو حاضرینو او دې سره سره اوریدونکو، مولانا فیض الحسین صاحب خبرې وکړې. همدغه شانوا په میډیا باندې یو کلیپ شو زموږ طرف نه یو دوی طرف نه، بیا د هغې سلسله بند شوه د دې وجې نه چې په دې باندې اسې شرم راځي او خامخا سړی یو بل ته مخامخي د مخامخ سترګو لږه شان حیایي د یو بل خیال ساتلی کېږي. او کله چې پشي شاشي نو به سر سړی سوی. مولانا اکبر علي صاحب رابطه کړې وه او د بل ملګري په واتساپ سلام راغلی و، خو وروسته هغه ویل چې یاره زما طرف نه څه نه دی راغلی. برحال هغه ریکارډ شته او مولانا فیض الحسین صاحب ویلیو چې یاره مجلس ولې نه کوئ او مجلس په کار دی. او زما په تقریر کې د مجلس نفي په یو خاص نوعیت باندې وه که نه، او هغه دا و چې اکثر دې مجالسو کې دا شی بس وران شي او همداسې به سره یو کس دوه کینو او ترتیب به برابر کړو. نور به دې دغه نه وه چې یاره مجلس ولې نه کوو. دا بهرحال الله ته منظوره وه، هغه مجلس انعقاد وشو. نن موږ راغلي وو د مولانا فیض الحسین صاحب مسجد ته. الحمدلله اوسه پورې ښه ښایسته ښکلی خوشګوار ماحول کې زمونږ گفتگو شروع ده. امید ساتو چې آینده دپاره د مجلس آخره پورې همداسې مجلس وچلیږي، ډیره بهتره وي. د خپلو ملګرو ته وایم چې تاسو خاموشي به اختیار کړئ. د خیره چېرته ضرورت و نو خپلو کې به ګپ لګو او بقیا زما خپل سوچ فکر دا دی چې دا مجلس څومره لنډ شي او دارنګه خفیه وساتلی شي
او موږ ټول المجالس بالامانه باندې نن عمل وکړو قطع نظر د تنظیم نو دارنګي د شو نو نو دې کې ډېر خیر وي یو خیر پکې دالې چې مناظره به ان شاء الله اخر ته ورسی ان شاء الله په دغه نوعیت باندې مختصر پروګرام چې وشي نو ډېر بخي او محفوظ شي نو د اختصار د پاره ما یو څو خبرې لیکلې دي د خپل طرف نه او څه چې دي نو هغه به اتفاقی کو دي کې هم خیر تاسو نظر وکړئ دا زما یو قسم مدعا ده او دا شرطونه دي که په دې شرطونو باندې تاسو د ناستې اراده وي او ان شاء الله امید دی وي به خو د عوامو خبره بسم الله وکړو که چرته څه ګړبړ پکې نو بیا بشي عمر ده 2017 کې ناستو دا رسبه کې ناستو زندگی دا نو دا شرایط دا سیدی چې زما طرف نه حتمی دي دا تاسو لزه در کوم تاسو پڑھاو کوي زبانی به ویم خیر ده جی خیر بعضی خبرې داسي چې هغه به اتفاقی کو د خیر او بعضی خبرې داسي چې تاسو هم ان شاء الله داسي خبرې چې هغه تاسو حتمی شرایط دي زمونږ هم ان شاء الله حتمی شرایط دي پای کې یو بل ته مجاز تا چې خبره تر وکړي شي خو ان شاء الله الرحمن چې مونږ د علم جامع کې او د قواعد او ضوابط او د سنت مطابق چلیږو کنه ان شاء الله بیا په کې سنې یو شرط دی چې مناظره به خالصتا د احقاق حق د پاره او دینه باسي مجادله او مکابره او مشاتمه او مقاتله او دارنګي د شرمېدلو شی نه جوړي ان شاء الله دیم شرط دی چې حضرت مفتی ندیم صاحب مقابل مد مقابل کې مناظر په خپلې معذرت سره داینه علاوه کې دی شي بیا خبره فیصله بدل شي دریم شرط دی په دلایلو کې د سنت والجماعت د اصول او خیال به عموما ساتل کیږي او د مسلک حق د احناف د اصول او خیال به خصوصا ساتل کیږي نمبر 3 نمبر 4 مراتب الادله دا دلو چې کوم مراتب دي د اهلسنه والجماعه بیا خاص کر د احناف دا به معتبر وي پاغه مراتب الادله کې به گفتگو کیږي دا سی بنئ چې هغه د دلو نه د مراتب د اهلسنه والجماعه خاص کر د احناف چې کوم اصول دي داغه نه هټ کر په نورو طریقو باندې خدا نه خستا یا زه یا تاسو پای گفتگو کو اب بیا معتبر نه نمبر 5 د قرآن کریم ټولو کې راجح تفسیر دا به اغوی کم چې په سند متصل صحیح سند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان اقدس نه ثابت وي یا غ تفسیر د صحابه کرامو نه ثابت وي رضوان الله تعالی عنهم اجمعین یا غ تفسیر د تابعین کرامو نه رحمهم الله نه ثابت. نمبر 6 اگر چې دا پنځو چې تقریبا یو د خو خیر تکرار لخی د قران کریم تفسیر حوالی سره چې مناظره کې دلایل د قران کریم آیاتونه ویل کیږي د اصول احناف په خصوصي خیال ساتل کیږي او دارنګ د قران کریم په تفسیر کې د معتبر او مسلم تفاسیر او معتمد علیه مفسرین اقوال بیشک پیش کېدې شي. نمبر 7 مقلدین او د علماء کرامو اگر چلولي ائمه ولی نه خو چې د مقلد اطلاق پکېږي داغه قول به توري تایید
پیش کېدی شي د ماقبل دلیل لپاره، یعنی نهائن پیش کېدی شي. ابتداءً به د مدعا د اثبات د لپاره د حضرات مقلدین او اقوال نشي پیش کېدی. نمبر 8 فریقین د لپاره دا ټول دی ښه، دا به ضروری وي کې دې شي دا تفصیل لما قبل وي چې ټول نړومبه دلیل به د قران پاک آیات پیش کیږي او په مسله د عقیده کې به قطعی ثبوت قران اسم الحمدلله ده خو قطعی دلالت مم پیش کی. کچرته یو فریق سره خدا نه خستا د قطعی ثبوت سره قطعی دلالت یو آیت نو او د عقیدی مطابق پیدا نشو نو تحریرن بدا لیکل ورکی چې سیبانو موږ سره په دې عقیده کې قطعی دلالت آیت نشتا، نو آگے به بیا دویم نمبر دلایل تزي. دویم نمبر دلایلو کې احادیث متواتره چې کوم مسلم دي زمونږ استاد سومنس کې چې دا قطعی ثبوت و دلالت دي او دا قسم ثانی د قطعی ثبوت و دلالت دا به پیش کېدی شي. که کوم فریق سره نو هغه هم تحریرا د قشان لیکل ورګي چې سیبانو موږ سره پدې کې قطعی ثبوت و دلاله روایت بالفاظ دیگر خبر متواتر نشته. دریم نمبر کې په دلایلو کې به احادیث صحیحه پیش کېدی شي چې دای ترتیب بدای څنګه مسلم عند اهل السنه والجماعه چې په ټولو کې اول نمبر صحاح او طبقات المحدثین کی طبقه اولا الجامع الصحیح للامام البخاری، الجامع الصحیح للامام مسلم او دارنګي صحیح موطا لامام مالک رحمهم الله. د دین به حدیث پیش کېدی شي. کدی طبقه اولاد دغه دریو صحاح سره چا سره حدیث ملاو نشي نو هم د قرنګ تحریری اقرارنامه ولکې چې ما سره په دې دریو کې دا حدیث نشته. بعد کې و بیا سید سنن اربعه و غیره نه به حدیث پیش کېدی شي، خو شرط پکې دا دی چې د حدیث د پارا صحت دارنګ غیر معارض کې دل دا دو شرطونه وي، یو صحت دویم غیر معارض کېدل. دی سره طبقه ثالثه یا رابعی روایت به هرگز اجازت نه د عقیده په مسله کې څنګه د اصولنا معلومه خبره ده. او لسمه خبره ده چې کم نور خبرې دي انتظامی امور دي نو هغه به ان شاء الله الرحمن د دې نه بعد مشورې سره اوبتوي کو ان شاء الله زمون یو بل سره نه دشمنی شته، نه د یو بل سر دشمنانیو، نه د یو بل سره بغض، نه د یو بل سره کټه پټه شریک دی. او ان شاء الله ور ولي سره کوم مناظره او شو کو نشوا سو لازم نه ده چې خامخا دی وشي، او چې زمونږ استاد سو دي نه پاسو په داسې انداز پاسو چې سبا ما او تا یو ملګری په یو ځای کې ملاو شو نو چې الدا یو بل سره الیکس کم از کم هو کنه. مدعا دا اهل السنه والجماعه کا عقیدہ ہے، پختو کې به اهل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چې هر میت چې پای باندې د میت اطلاق شوه دی او موت پر راغله دی، موت دنیوي کسی بھی میت ہر میت چوي چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی، چاہے غیر نبی وی، چاہے شہید وی چاہے غیر شہید وی، داغي ارواح یوزل وتلو نبات قیامت نمخ کې عادتاً قانوناً بدن عنصری تا اعاده حقیقی یا اعاده کامله یا اعاده بالجمله دا ثابت نه ده. پاتې شو خوارق مستثنا دي او پای کې زیاق الباس نه کوي، هغه د دین بهر دي. دا سو خبره تیار لیکل شوی دي د پاره چې وخت کم لګي دا تاسو لزه در کوم دا وګورئ. آگے به ان شاء الله بیا نور خبرې چې کوم اتفاقی کیږي هغه به ان شاء الله اتفاقی کو. واخر دعوانا